ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث للأسود والأحمر. أما بعد فإن حديث كتاب الله، فإن حديث محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سناد فاكر دقال رب الله جل جلاله عما نواله وإنسانان تيو خاص داس الشيء ورکړی چې انسان لا غشزخ استعمالولو کې د ګټه ځنه اخستلی شي. هر انسان ته کنر دی که ښځه ده که کوچنی دی که لوی دی که غټ دی که یو نسل دی که بل نسل چې وارې الله جل جلاله انسان پیدا کړی، له هغه انسان سره الله جل جلاله دغه انسان ته یو شی ورکړی. دا شی داسې لوی غټ انعام دی. دا که په انسان کې نه وي دغه انسان به بې انتها خراب بې عزته بې قدره به ولې. هغه دی حیا. حیا دا الله جل جلاله ونر ته هم ورکړی دی وښځې ته هم ورکړی دی، وښځې ته هم ورکړی دی ولوی ته هم ورکړی دی، و ساده سړي ته ورکړی و باچا سړي ته ورکړی. یو توپیر یو فرق الله نه دی پکې شي. هر انسان چې الله جوړ کړی دی په هغه کې د حیا ماده همیشه. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الحیاء شعبة من الایمان. وایي چې کوم انسان چې پر ما ایمان راوړي و خدای پر رسول ایمان راوړي، د ایمان یو شعبه ده یو حصه ده، هغه حصې ته ایمان حیا ویل کېږي. اوس اول وار د حیا تعریف حیا چیش ته وایي، بیا به انسان په ځان کې حیا څنګه ژوندی کوي. بل به انسان حیا کوي له چا، بل د حیا ګټه چیشته. مسلمانانو نن پر حیا باندې خبره سره وکړو. اوله حیا الله جل جلاله داسې پرده ایښې ده، یو داسې پرده ده، یو داسې مقام دی، یو درجه ده چې انسان هغه پرده په ځان اچول یا پر بل اچول، یا هغه مقام کې ځان ساتل یا بل څوک ساتل، د انسان هم قدر عزت پکې زیاتېږي، د خدای رسول نور هم دغه انسان په پرده کې اویا وار نور پرده پر اچي. دوم تعریف علماء کرام بیا داسې کړی چې حیا دا د نفس
د نفس ملامتېدا، نفس ملامتول، ځان ملامت کول، خپل ضمیر ختم کولو ته حیا ویل کېږي. بعضې علما کرام فرمایي وایي د حیا تعریف دغه دی. حیا دغه شي ته ویل کېږي چې انسان لکه څنګه چې په سجده کې الله ته ځان خپل غرور، تکبر، مال، جاه و جلال ټول شان خاورې کې په سپېره مځکه باندې په عاجزي کې د الله په حضور کې وزاړي، د الله په حضور کې سر په سجده کې کېږدي. با که دغه انسان په دا سجده کې خوند واخلي، له دغه ژړا څخه خوند واخلي، په دې سجده کې دی ځان و الله ته خوشمن وبولي چې زه خوښ یم چې دا کار کوم، دغه ته حیا ویل کېږي. بعضې علما کرامو ډېر تعریفونه ځینې اخیستي. پخواني علما کرامو له حیا څخه واحد دا معنا اخیستې ده چې خپل ځان ملامت کول، خپل نفس خاورې کول، خپل ضمیر ټیټول، کښته کول، دغه حیا ویل کېږي. اوس حیا الله ته څومره خوښ ده، ولا به دا وژړېږو چې څه ټیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله حجره کې نارکم ناست و، بیا یې پښې غځولې ولې، پښې مبارکې دا پیسې راپورته کړې ولې، دا ګونډۍ تر دا ځایه ښکاره ولې، دا پښې ګونډۍ نه وه ښکاره فرض، دغه پښې تر دا ځایه ښکاره وې. دلته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حجرې ته راننوتی، سلام یې واچوی، د الله رسول نه و شورېدلی، پیغمبر علیه السلام کښېنستلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راننوتی، جلیل القدر صحابي دی، بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه و شورېدلی، له خپله ځایه کښېنستلی. چې څه ټیم عثمان رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زوم دی، دوی لوڼې ورته ناستې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام، چې هغه راننوت، پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپلې پیسې مبارک کښته کړلې، د پښې پټې کړې تر بډۍ پورې. صحابه کرام حیران شول، ای د الله رسوله، تر ټولو لوی غټ صحابي او معتبره صحابي حضرت ابوبکر دی، هغه راننوتې، تا پیسې نه کړې کښته. بیا عمر رضی الله تعالی عنه هغه راننوتې، تا بیا پیسې نه کړې کښته. چې څه ټیم عثمان رضی الله تعالی عنه راغی، تا پیسې کښته کړې، ولې، څه کمال دی، څه وجه ده؟ پیغمبر د خدای ورته وایي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه واحد داسې انسان دی چې الله حیا ورنصیب کړی ده چې له ده څخه چې د ده نور څه ټیم د الله خوا ته روان شي، په اسمان کې فرشتې او ملایکې له ده څخه حیا کوي. الله امر کړی و ملایکو ته او فرشتو ته چې د عثمان رضی الله تعالی عنه څخه به حیا کوئ، ادب به کوئ، ځان به خالي کوئ، که څه ماته له نورو پیدا کړي یاست، هغه انسان که ما څومره خاورې جوړ کړ. چې کوم څوک پیغمبر اسلام فرمایي چې الله امر کړی دی ملایکې او فرشتې ته چې له نورو جوړ دی، زه م یو انسان یم، یو نبي یم، د دغه امتي، پر ما باندې باید چې زه دغه انسان حیا وکړم، چې بیا پټې کړم تر دا ځای پورې. اوس الله جل جلاله د حیا کم انعام انسان ته ورکوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله جل جلاله فرمایلی چې کم ټیم زما بنده، ګوره الفاظ غوږ کړئ، کم ټیم زما بنده پر بل بنده باندې پرده واچوله، حیا یې ورسره وکړله، زه به دغه انسان باندې اویا پردې په دنیا کې اچوم، اویا پردې په ورځ محشر پر اچوم.
کې راځي زه به دغه انسان ورځ په دنیا کې به هم حیا پرده کوم عزت به کوم کوم ورځ په محشر به هم په دغه انسان د پرده اچوم نه به بې عزته کوم نه به رسوا کوم اوس و دغه الفاظ ته غوږ کړي الله وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله وایي زما بنده چې پر بل بنده دا نه وایي چې یو مسلمان که پر بل مسلمان دا نه وایي چې یو ایماندار که پر بل ایماندار دا نه وایي چې د نبي علیه السلام امتیان بنده پر بنده د بنده زه خو مراد کله تا سره دننه له ځان سره اوسېدل هندو هم نه سره اوسېدي همسایه چې د هغه په معاشره کې بېزتي راتله ته بې نه کوې خیال به ساتې حدیث کې بیا بل روایت کې دی مسلمان چې پر مسلمان باندې پرده واچي مسلمان چې مسلمان باندې پرده واچي حیا ورسره وکړي الله جل جلاله انسان هم په دنیا کې په حیا کې پټ ساتي هم ورسره معاشر په حیا کې پټ ساتي اوس مسلمانانو ورونو د حیا یو بیا بل داسې شعبه ده چې هغه پیغمبر اسلام به وایي چې دا د ایمان سره تعلق لري اوس دا د ایمان سره ولې تعلق لري دین دا ټول آداب دي دین وایي چې څه وایي که څه وایي الدین وایي چې ټول دین کل الادب دین ټول ادب ته وایي سمه ناسته سمه ولاړه سم خوراک سم تګ سم گفت سم رفتار هر څه سم معامله کاروبار ژوند زندګي دا په طریقو په اصول په آدابو کې دننه اوس چې دا الدین کله للادب چې دین ټول ادب دی ادب له څه څخه راځي له حیا راځي چې په کوم انسان کې د خپل حیا هغه درجه او نعمت نه استعمالولی ختم کړی وو ورک کړی وو په هغه انسان کې بیا د ادب ماده هم ختمی شي بیا بې ادبي هم ځین کېږي اوس چې کوم انسان څخه حیا ورکه شي اوس یې توانو ته ګوري هغه انسان چې څه یو کار کوي که د مور پلار بې عزتي وي دی فخر ورباندې کوي چې زه پر مور پلار زورور یم حیا پکې نه چې حیا نه نو ادب هم لاړ چې د ورور د خور بې عزتي وي دا انسان فخر کوي په دا کور کې فخر کوي پر ځان چې زه دونه زورور یم په کور کې زما ته نه ورور جواب راکړس نه خور جواب راکړس نه مینه جواب راکړس واله هم کوم ټکول هم کوم شکنځا هم کوم بې ادبي هم کوم هر څه کوم وجه چې څه نقصان چې د انسان په ځان کې د حیا ماده ختم کړ بیا د انسان نو دا کور د باندې راوځي بیا په ګړۍ کې سپین ږیري سپین سري مشران عزتمن قدرمن کوچني ماشومان ټول د بې حیې تر مخ لاندې ساتي اوس تر معاشرې چې څه انسان تیر شي علما وایي دا انسان بیا اوله بې ادبي دته کوي د خدای او د رسول په دین باندې بیا پسخند شروع کړي د خدای او د رسول د قرآن او د حدیثو پر هغه باندې پسخند شروع کړي لمونځ باندې پسخند روزه باندې پسخند په دین باندې پسخند په حدیثو کې پسخند پیغمبر علیه السلام په احکاماتو باندې پسخند وایي وجه ترې دا ده چې هغه انسان د ځان هغه نعمت چې کومه ته حیا ویل کېږي هغه حیا یې کمه کړې ده غورځول ده ختمه کړې تر ټولو لوی غټ نقصان علما کرام فرمایي وایي چې دا ټول صفات دا ټول شیان په انسان کې پیدا سو نو دا انسان یې وځان ته وګوري چې اوس له ما سره ایمان شته که نشته اوس پیغمبر هم پخپله ویلې چې الحیا شعبة من الایمان حیا دا یو شعبه ده د ایمان چې له ما سره حیا نشته نو معنا دا ده چې زه بې ایمانه یم زما او د کافر هېڅ فرق نشته زما او د ظالم او د جابر هېڅ فرق نشته خو یو فرق یې دا دی اوس په محشر الله پیغمبر اسلام فرمایي چې دا به تر هندوانو تر سیکانو او دغه انسان ته سخته سزا الله ورکوي چې په اسلام کې دننه د اسلام په چوکاټ کې دننه اوسېږي د اسلامي حیا بې عزتي کې دغه انسان الله تعالی بیا تر هندو تر کافر سخته سزا
بس فرق دا دی بعد کې بل فرق هم شته چې دا انسان به یو وخت په د سزا ختم شي مګر د غیر مسلم د غیر هندو د کافر د بل مسلم د غیر ځان دغه سزا به نه ختمي ابدا مسلمانان ورون دین دا حیا ده د دین یو صفت حیا ده په موږ کې حیا ختمه ده د مصر بېعزتي د کسر تر مخ چوپ الفاظ مجلس کښینو بل علماء کرام یو بل بیخي غټ بحث په حیا کې خو دا یو خبره بله ورته وکړم چې علماء کرام فرمایي چې حیا چې څه ټیم پرده پورته کېږي د کښینیانو څخه هغه ټیم چې مصر د کښینیانو تر مخ چوپ رد وایي تلاکنه قسمونه چوپ رد الفاظ شکنځاوي غلط گفت غلط رفت هر رقم ناسه غلط پریوتا غلط خوراک هر رقم څنګه کوي هر رقم چې تاویلي هغه هم هر رقم چم نو چې دا کښنه ستا پر روی باندې لاړې چې دا ورځ تر محشره تر مرګه پورې چې دا کښنه ژوندی چې څنګه اعمال به حي کول ته هم دا رقم برابر په ګناه باندې ورسره ګاډي ولدله تا زده کړي مسلمانانو ورونو د خپل مشرانو د عزتمنو قدرمنو قدر پکار دین و ادب ته ویل کېږي ادب و حیا ته ویل کېږي حیا و ایمان ته ویل کېږي او ایمان و هغه شي ته کېږي چې د کوم شي دپاره ما ته 5 وخته لمونځونه کوو ځان مو له ګناهونو راګرځولې خدای او رسول 24 ګنټې الله کوو پیغمبر اسلام درود شریف وایي په دې واسطه چې ورځ محشر د الله په حضور کې شرمنده نه او چې ما ته دته بې حیایي او بېعزتي شروع کړو هغه ټوله که شیطان څه بې حیا سو د تکبر ماده پکې ډېره سوه د اور ماده کې ډېره سوه الله تعالی څه پوه سم الله جل جلاله موږ تاسو ته په دا خبره عمل توفیق رانصیب بول امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين خلاص العرب العرباء اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر جيوش المحن واجعلنا من وحدة الكفر واليهود والنصارى ومن على اللهم شتت الشمل اللهم فرق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم دمر اخبارهم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا رب.